نن کدی مور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجه، کدی خور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجه، کلور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجه. خواتین اسلام که مستورات دی پستر کی دی پردہ کی دی عمر غیرت د وجه. اور عمر ته د اسلام دولت د خپل خور فاطمه بنت خطاب د وجه میلو دی. د قربانې شاته د مور لاس دی، د عمر په اسلام راوړلو کې شاته د چا لاس دی؟ د خور لاس دی. فاطمه بنت خطاب د خور لاس ته په ځای مال کې د عمر د اسلام راوړلو واقع کتلې ده کنه ده کتلې؟ ها د خور د وجنه انقلاب راغی او هغه عمر چې خور کې جلال او د قران اصل ادب دی. مون علماء دیوبند کې ادب دی، ډیر خلک خبرې کوي لیکن ادب ملو علماء دیوبند ته دی. چاوي دلیل یې څه دی؟ ما 400 تراشه د علماء دیوبند د مدرسې نوم دارالادب دی، د مدرسې نوم د شیخ الادب سے دارالادب دی. او ماته د بل چا مدرسه وخیا چې دا غي نوم دارالادبي، چې څوک ادب نه پیژني الته دارالادب نه، الته دارالفساد دی، الته دارالفساد. توجه، عمر د پیغمبر قتل پس روان. چا ورته جاو بہن اور بہنوئی کا خبر لو. ما بل اٹک کم دا خبره کړې و زیت مسلمانان پیغمبر ختمه ورشه خور دی بل مذهب تا وړېدلې ده، غیر دین بل دین تا وړېدلې ده. عمر جلال کې راغی استاد قاری سے پټ شو، خور یې داسې والا مخه په تک سور کې چې کله غوسه ټنډه شوه هغه صحیفه ورق هغه پیټ هغه پاڼه بهر پاتې شوه. خور ته وایي ته راکړه په دې پاڼه څه لیکلي؟ خور ته وایي عمره ته ناپاکې پهله ځان پاک کا بیا به دې له لاس وروړې ځکه چې دا قرآن پاک دی. قرآن پاک اللہ پاک نبی پاک قرآن پاک دے اللہ پاک دے نبی پاک دے قرآن پاک دے پیاورا کہ اللہ پاک دے.